बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम چې تاسو بروک جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزوک په دوستانو مردان کې ډیر زیات ظلم شوی زیاتې شوی اسامه علق خپل ملګری ډیر زیاتې بے دردۍ سره قتل کړیو هغه ملګری نن پولیسو گرفتار کړی دی هغه خپل بیان کې پولیسو مخکې داسې اعتراف وکړل چې اسامه پلار په سرو سترګو باندې وجړل دوستانو د باره کې په ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کی ټاله نشان دی وي ترڅو مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانه سره ملاوي شي دوستانو دا واقعیا د مردان وا چې الګ خپل دکان کې مړ ملاو شلو وینو کې لک پتو چې تفتیش وشول نو پته دا ولګیدل دغه باندې دا گزار خپل پلار د شاګرد طرف نشوي چې دغه ملګری او صرف د 3000 روپیو حساب کتاب کې چې لګا غونه فرق راغلو هغه ته 3000 روپۍ سیوا غوښتلې او دغه وته چې زه دا حساب کلیر کم هغه نه بعد ما پلار چې راشي نو هغه به تاسو حساب کتابو کې ته هغه نه د 3000 روپۍ واخله ولی ما سره د اختیار نشته چې زه د 3000 روپۍ چې ماته څومره پیسې یاد کړې دي عمره پیسې ته مانه واخله خو هغه د ټیم کې د هات پرې په جلدی کې چې کینچی راواخصله او دغه ته په ورمیش کې ومنډله او دا چې کله بالکل بې دمه شول دغه د جیب نه 3000 روپۍ وستلې او وتښتل دوستانو د الګ پولیسو گرفتار کړي دغه خپل بیان کې پولیسو ته ویلي دي چې ما ته 200 پیسو ضرورت ما سره 200 د پر پیسې نه وي او ما 200 نشه شروع کړی و او ما سره پیسې چې ختم شولې ما دغه ته چې ما ته 3000 روپۍ سیوا راکا ما خام مزدوري کړی دا ما ته سیوا پیسې راکړ خو هغه ماته چې دا حق اختیار ما سره نشته د ما پلار برسي او دا اسامه پلار وای چې دغه کې او ما خپل ځوی کې چې تاسو فرق نه کړی چې څنګه کسب څنګه کار روزګار مې خپل ځوی ته خودلې دي څه چیز مې چې خپل ځوی ته راخستلې دي څه چیز مې چې خپل الواد پر مې راوړې هغه مې دغه پر راوړې دي خو دغه ما سره دومره غاړ چلم کړو چې مونږ د ژوندۍ یو مونږ هغه دغه ډیر زیاتې بے دردۍ سره قتل کړو مونږ د سترګو راڼا ما بل الواد نشته ما دا یو الواز دغه ته موکتون کیو او دا ډیر زیات ښه کاریګر جوړ شو دا الګ ښه کاریګر مزه په اختر د رش کې دکان ته نه ملاړ دوی د دکان سنبال کړي دي خلک سنبال کړي دي خو افسوس رته په دې خبره باندې رسي چې آیسو نشه دي پر دوستانو د آیسو نشه یو داسې نشه ده چې دا یو کس یو خاندان یو ملت یو معاشره دا پورا عالم خرابوي د معاشره کې ډیر زیات داسې خلک را تیر شوي دي چې هغوی د خلاف جنگ کړی دی او هغوی هم د دنیا فانی نه رخصت شوي دي چا د لاسه قتل شوي دي د آیسو نشه یو لعنت ده مونږ ته پکار ده چې مونږ څومره حد پرې د دې باره کې آګاهي پھیلاول شو هغه پھیلاو کو ولې نن